خټار ځن چې کوم دی غر کې دغه کېږي که نو داسې ورپسې ځوړن شي اورې که نه او بس دانګي پکې نو دا ونه چې مې وکتله نو دا یو بیل یادونه چې کوم دی نو رالل کیدای شي دې وخت کې دې کور خلک په لندن کې چې څنګه دي یا په بل ځای کې دي او ګوري نو علب خان شیرپو سره رابطه هم کولی شي مزید معلومات خو هم په دې کې راکولی شي ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په مرزو کې د میا جعفر شاه په دیره کې موجود یم میا جعفر شاه باره کې موږ د اورېدلي چې دی وفاقي وزیر پاتې شوی دی 1 پیره 2 پیره 3 پیره 100 پیره پاتې شوی دی معلومات را سره شته دی نه داسې څوک پوه شته دی نه چې هغې نه زموږ هم غلطي شته دی خو د کلونو راسم په ذهن کې و چې کله هم دې دیرې ته کتله چې یاره دا دیره د چا ده نو یاره د دې کور سړی چې کوم دی نو هغه وفاقي وزیر پاتې شوی دی دا میاګان دي میا صاحب 2 ښځې کړې وې او دې د ذوالفقار علي بټو د څنګ ملګرو ذوالفقار علي بټو سره دی ډېر ګرځېدلی دی او ډېر سیاست یې کړی دی دا تاسو وینئ دې وخت کې ګوره جي موږ د ځمکې نه 100 پرلانګه چې کوم دی نو دا موږ اوچت یو د ځمکې نه دې وخت کې موږ اوچت یو خو زه بیا تاسو ته ښیم چې دا حجره په کم سټایل باندې جوړه شوې ده نن نه څو کاله مخکې راشه وروره نو دا هلته کې چې موږ کله کور ته کوشو که نه نو پته نه لګي چېرې دې کې پوړی شته دی ګینې موږ چې دې ځای ته روختلو نو داسې په پوړو راځي خو چې هلته کې په تاخانه کې کم دا ګوره جي دا آبادي هغه ټایم کې شوې ده زه صرف د آبادۍ حوالې سره به لږې خبرې ترې کومه دا زاړه یادونه موږ دیر ته تلو دیر ته او چې دیر کې موږ کله وکتل نو هلته کې ګوره چې دا موږ په دې ځمکه روان یو دې کې پوړی موړی نشته دی خو دلته کې به چې کوم دی نو ډایرکټ به دا کور به مخې ته راشي تاسو وینئ دا کور چې کوم دی نو دا زړه آبادي ده بیا دا کمې کمرې چې دي په دغه کمرو کې د میا صاحب تصویرونه باقاعده لګېدلي دي میا صاحب یو لایبرري ده په دې کور دننه هغه لایبررۍ ته موږ لاړو په هغې کې د هغه کتابونه پراته دي او د هغه یادونه دي د بېنظیر بټو تصویر چې کوم دی هغه اوس هم پروت دی په دې کې اوس همسایه اوسېږي هغوی چېرته میاشت 2 د هغې چې کوم بچي دي هغه راشي نو د میا صاحب تاریخ خو برته زه په بل ځای کې بیانوم هغې باندې خو بیا خبرې ترې کوو او هغه به چې کوم دی تاسو ته بیا وړاندې کوو خو دا نن ما صرف میا جعفر شاه صاحب صرف په دې ذهن کې تاسو ته کینو چې میا جعفر شاه صاحب هم یو شخصیت چې کوم دی په دې 400 کې پاتې شوی دی خو ولې ژوندی نه دی د دې خو هم څه ناسوي انسان هغه دی چې کردار پاتې شي عمل په کار راشي او ژوندی اوسي خو دا زموږ اساسي دي دا به موږ ژوندي کوو به انشاءالله په دې باندې بیا بار خبرې کوو د میا صاحب د بچو سره به ملاویږو دا ګوره ما چې تاسو ته څنګه کور وښودو نو دا موږ د اوجده حجره ده حجرې ته موږ په دې پوړو باندې راوختلو او دغه آبادي چې کومه ده دا ښه لاندې چې بیا وګورئ تاسو که نه لاندې چې دا کم سټایل دی دا باقاعده دا سټیج او د دې سټیج نه دلته به جلسې کېدې دلته به ډېر دغه لاول خو چې وګورې دي دا ناوې چې کوم دي په کوم انداز کې دي دا ناوې لکه د ګلټۍ سپي غب نه کوي هغه خوله هغه چې کومه ده نو باقاعده په دې ناوو کې دغه کړې ده دا تاسو وګورئ چې دی په کم سټایل کې په 400 کې داسې اساسي په نظر نه راځي خو راځي نو تنګي کې چې کوم دی نو داود خان چې کومه دیره ده نو په هغې کې چې کوم دی نو موږ ته هغه د هغې هغه بنګله چې کومه ده هغه مخې ته راځي نور داسې نه راځي ښه راشه که نه رور مې دی خو راشه ته دلته به لږې خبره ترې کوو چې څه معلومات راځي راشه دې خوا ته یاره ډاډه راشه مړه السلام علیکم څنګه حال دی څه دي نوم دی یاره علي خان څویم کې سبق وی فسټ ایئر کې راځه دې خوا ته علي خان دلته نه څومره وخت نه دیره یې 70 ایئر نه ښه دا چې کوم دی نو دا د میا جعفر شاه صاحب دیره ده د میا جعفر شاه صاحب 70 ایئر نه یعنې ستاسو مشران او بیا پکې به ستاسو رالی ښه دا ته چې میا جعفر شاه صاحب څو بچي دي 8 بچي دي 2 بیبیانې وي 2 بیبیانې وي 8 بچي دي 8 بچو کې څو ژوندي دي 2 پاتو کې 2 ژوندي دي
او د میا صاحب د څه تاریخ یاد دی چې کله وفات شو؟ میا جعفر شاه صاحب راته نه یاد خو زموږ دغه نه مخکې شو ښه او میا جعفر شاه چې کومه کې زوی و ها لکه دا کله چې هغه دی هغه 23 مارچ باندې وفات شو او دغه کار ښه کله خو به داسې وي ښه دی کې دا خپل جومات هم دی دا د میا صاحب ته وګوره دا خپل جومات دی باقاعده چې کوم دی نو خیڼ پمپ یې هغه هر څه لګېدلي دي نارنجان او باغونه دي پکې دا راته ووایه علي که نه ښه چې میا صاحب داسې علم شته چې څو پېرې وزیر پاتې شو او یو پیر وزیر تعلیم پاتې شو ښه او یو جنرال چې زوی بیا بېنظیر په وخت کې هغه سیکرټري پرسنل سیکرټري د هغه پرسنل سیکرټري و او دی وزیر تعلیم پاتې شو د میا صاحب لوریانې څو دي؟ میا صاحب 2 لوریانې دوه لوریانې دي ښه دلته کې هغه دوه بچو کې څوک راځي او جی راځي داسې کله کله او جی کله کله بس چکر له کله راځي ها د میا صاحب باره کې راته څه قصه یاد ده چې ورته څه وي دلته څه کارونه مارونه کړي او ډېر کارونه کړي ډېر دا هغې به ډېر مدد کړی ډېر هڅې کړي نه مشرانو پلار څه خو به راته څه ویلي که نه مشرانو چېرې میا څنګه انسان و ډېر ښه انسان و ها او نه تعلیم په مد کې داسې څه ترقیاتي کارونه دلته په نظر راځي نه زمونږ دغه نه مخکې شو نه پلار ته چا نه ویلي ستاسو مشران شته او داسې تاریخ به د چاته یادي ډېر داسې کلي کوس مشران څوک نشته وون خلک کارونه راوتي دغه ته دي خو شته ورته پته ورته شته او جی پته ها د میا صاحب ته بچیو میا جعفر شاه ته بچیو میا صاحب چې کوم دی وزیر تعلیم پاتې شو د میا صاحب لوریانې څو وي؟ دوه لوریانې دي او دا بچي خو وي که نه او جی شته راځي دلته او جی راځي او دلته کې ځمکې څومره دي؟ دلته به دا ډېرې زیاتې په زر خوشا کېدي ډېرې د قبضه شوي هم دي که نه او جی ها هغوی هم تپوس نه کوي نه جی ها ټول تعلیم یافته بچي نوسي او جی غون تعلیم او کوم ځای کې اوسېږي؟ اسلام آباد کې حیدرآباد کې لندن کې ښه او صحیح خو کله رالل دې پېرې نو ماته به وایې ښه صحیح ده ښه ګرانو کتونکو دا وګوره جي دا ویلک نری چینار دی او جینۍ د ګلو ونه دا د څه ونه ده یاره ها بړ ورته وایي بړ ښه دا هم ډېره زړه ونه ده ډېره زړه ونه ده دا دلته کې او بس ګرمۍ کې خو به دا ځای ډېر یخي که نه ها څومره وخت نه وساتې؟ تقریبا موږ دا 40-45 کال کېږي ورسره ښه 40-45 ساله او زموږ پلار د وخت نه ورسره اجاره کوې که نه په نیمه کوې که د دې نه صرف د کور کې اوسېږو او دغه پټی راکړی دی نو زمینداري چې څوک کوي نو هغې اجاره یا غنم ګوړه دې له څوک راځي او نیمه ساعت باندې او راځي ښه او نور پټي خو ټول په اجاره دي ښه او په اجاره مو ورکړي دي ښه هسې څومره ځمکه به وي؟ نو د معظم شاه باچا خو دومره ځمکه نشته او کمه ده دلته ښه لس جیره به دغه ده او 8 جیره به دغه ځمکه ده ښه په دغه ځمکه ده هغه په نوخار کې ده ځمکه 40 جیره ده ښه او د بل رورې او د بل ورور یې دغه مشر ورور یې چې دی دا نادرشاه باچا او د ده د کلي کې هم 30 جیرب ده او په شیرپو کې ښه شیرپو کې هم 50 جیربه ده ښه دا کوم بچي چې وفات شوي د دې خو به زامن وي که نه او شته ښه راځي دلته کې کله نه کله راشي ښه او دا نادرشاه باچا زوی خو کله نه کله راشي دلته پټي مټي کوي غنم مانم کوي ها دې ته راشي چکر مکر ووایي تاسو خو دې کور کې اوسېږئ که نه د باچا صاحب داسې څه یادونه دي د جعفر شاه باچا دغې پته اړ تپوس ته یې کړی نه دی دغه تصویرونه لایبرري نه دغې تپوس مې نه هم دی کړی ښه 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 دلته کې هسې ترقیاتي کارونه ورته د جعفر شاه باچا یاد دي چې و تعلیم وزیر واړه وی قبر یې هم دلته دی که نه نه خبر کوم نه دا هغه زړه هدیره کې جاړه کې ښه ښه ګرانو کتونکو انشاءالله په دې باندې به مزید چې کوم دی نو تاسو ته معلومات درکو دغه څه چې وو دغه په موږ باندې فرض مو ولې چې په دې ضلع کې په 400 کې میا جعفر شاه هم یو انسان و چې هغه وفاقي وزیر تعلیم پاتې شو که نه او بیا د ذوالفقار علي بټو بیا د بېنظیر بټو بیا د هغوی یو زوی چې کوم دی هغه پرسنل سیکرټري د بېنظیر بټو پاتې شوی و د هغه څه نوم و میا معظم شاه باچا اوس هغوی شته بچي یې شته
یو زوی دی یو زوی دی اسلام آباد کې اوسېږي ښه لوریان یې بي او لوریان یې واده شوي دي او اوس هم دا پارټي ده که نه هغه نظریاتي خلک دي خود به دغه پارټي وي ځکه چې د هغوی نه خو نه دلته د پیپل پارټۍ څوک راغلی او نه هغه شانتې توجه دی خلکو ته بیا ورکړی شوږي نه دوی دلته کې به څومره زمیندار وي زمیندار هم دي دلته کې دا خلکو له دا کمرې ورکړي دي څومره کوټې به 15-16 کورونه چې کم دی نو دلته کې دي راشه دې خواته ښه دا ګوره جي دا هغه ټارجن که نه ټارزن ښه ټارزن چې کوم دی هغه غر کې دغه کېږي که نو داسې ورپسې ځوړن شي اورې که نه او بس دانګي پکې نو دا ونه چې مې وکتله نو دا یو بیل یادونه چې کوم دی نو رالل کیدای شي دې وخت کې دې کور خلک په لندن کې چې څنګه دي یا په بل ځای کې دي او ګوري نو علف خان شیرپور سره رابطه هم کولی شي مزید معلومات خو په دې کې راکولی شي د میا صاحب په ژوند باندې د میا صاحب په داسې چارسدي دپاره کم ترقیاتي عمل کړی دی کم داسې کردار ادا کړی دی نو هغه موږ سره مزید په دې کې چې کوم دی نو خبرې ترې کولی شي انشاءالله خو ژوند بیا به راځو او په دې به د سره بیا خبرې ترې کوو یقینا چې ستاسو په ذهنونو کې به دا پړومبني ځل راځي چې په 400 کې میا جعفر شاه وفاقي وزیر تعلیم پاتې شو یا وفاقي یا صوبایي خو وفاقي وزیر تعلیم پاتې شو او دغه دیره ده دغه د کورم درته یو جلکیانې پکې وښودلې انشاءالله مزید برته بیا خپل معلومات پکې درکو اجرا جماعت په یوه دیره مین سړک باندې تاسو چې په عمرزو محمود آباد راځئ نو په مین سړک باندې چې کوم دی نو تاسو دې خواته راتلی شئ او دغه دیره چې کومه ده کتې شئ ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ الله دې هغوی له جنتونه ورکړي